چې دا عبارت دی د تفتاداني صاحب الثبوت والتحقق والوجود والكون الفاظ مترادفه معناها بديهي التصور دا اصل کې تمهید دی روان اعتراض دا مې تویل وکړ اوس دا هغه اعتراض ذکر شروع تفصیل د اعتراض دا دی چې بر متن د تاسو وګوره حقایق الاشیاء ثابته حقایق د حقیقت نه وته دي او اشیاء د شی نه وته دي او ثابته د ثبوت نه وته دي صحیح ده تاسو د ویلې چې تحقق او شی او وجود مترادف وکنه چې شی وجود مترادف شو نو متحد المتحد متحد تاسو لم خبره ده متحد المتحد متحد نو چې دا شی د وجود سره مترادف شو وجود د تحقق سره مترادف دی نو شی د تحقق سره مترادف شو او چې کله شی د تحقق سره مترادف شو نو حقایق او اشیاء کې فرق پاتې نشو حقایق یعنی تحقق او وجود د دوه مترادف دي او شی او وجود دواړه سره مترادف دي نو شی متحد د وجود سره وجود د متحد د تحقق سره او د دې وجنه دا شی د متحد شه د چا سره تحقق سره او چې شی د متحد شه د تحقق سره نو شی حقیقت یو شی نو حقایق الاشیاء معنا دا چې الاشیاء الاشیاء بیا خبر تراش ثابته ده نو تاسو دا خبره معلومه ده چې څنګه چې شی د وجود سره متحد دی نو وجود د ثبوت سره متحد دی او چې کله شی د وجود سره متحد شو وجود د ثبوت سره نو شی د ثبوت سره متحد شو نو ثبوت او شی یو ثبوت او شی څه شو نو دا حقایق الاشیاء ثابته دا اصل کې ټول یو د الفاظ هر پیر دی نو دا عبارت دراته شو دیتا الثابتات ثابته الثابتات ځکه چې د حقیقت چې کوم معنا دا ثابت هم ده د اشیاء چې کوم معنا دا ثابت هم ده او د ثابتتون چې معنا ده هم هغه معنا د اشیاء او د حقایق هم ده نو دا عبارت د حقایق الاشیاء او ثابتتون راوړل د چاته الثابتات ثابتتون تاسو به ادراس پېنه شوي ها او اوس چې دا ثابتات په خپل یو صفت ته کنه نو د لپاره موصوف پکار دي چې خبره مکمل شي نو تبتداري سره ولا په اعتراض کې اقا موصوف روخ کې څه ویلي دي حقایق الاشیاء ثابتتون دا عبارت په درجه د عبارت دی کې د الامور الثابته ثابته الامور ولا موصوف رخ کې چاله د امور ضرورت ذکر کول دلته ضرورت نه دلته عبارت اصل کې دغه د شمات وي الثابتات خود امور ذکر کول ثابتات په خپل صفت صيغه دا موصوف غواړي نو د مبتدا د مکملولو د پاره د ثابت لپاره سره باسه مبتدا روخ موصوف روخ په شو سي روخ نو سي وي الثابتات ثابته بده باندې الامور الثابته ثابته نو گویا دا عبارت یا خو په درجه د الامور الثابته ثابتتون کې دی او یا په درجه د الثابتات ثابتتون کې دی او چې کله حقایق الاشیاء ثابتتون دا عبارت دی په معنا د الامور الثابته ثابتتون کې شو نو دا ترکیب دی اوس لغوش ځکه چې الامور الثابته هغه امور چې په خارج کې ثابت دي ثابتتون خارج کې ثابت دي د دې سمانه نه جوړي د دې سمانه نه جوړي ځکه چې کوم شی د مخ کې نتا ته په نفس الامر کې معلوم دي هغه نه ته خبر څنګه ورکه خو اسم دا ته من حيث انه مبتدا معلوم دی خبره تشتا نو بیا دوباره په ترکیب کې خبر څنګه وروړي نو دې ترکیب تسویه لغوي لکه ته انسان څه دی انسان دی نو دا ترکیب ځکه لغوي دی چې انسان خو ته د مخ کې معلوم دی نفس الامر کې اوس دوباره په ته د بل انسان د خبره حمل کې د صفایده ته نشته دې ترکیب تسویه دا فضل نه لغوي لہذا دا ترکیب چې کوم مصنف کړی دی دا جمله چې کوم مصنف جوړه کړی د حقایق الاشیاء دا ترکیب لغوه دي سره د څه فائدہ نشته دا عبارت په حکم ده الامور الثابته ثابتتون کې دي یا دا عبارت په حکم د الثابتات ثابتتون کې دي دغه انسان دې خو څه فائدہ نشته ها جسم دې څه فائدہ شته زید دې څه فائدہ شته حاجی نو اعتراض توکل فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الاشياء يكون لغوا کو څوک دا وایي چې دا حکم په ثبوت د حقایق الاشیاء سره دا لغوه دی به منزله قولنا دا عبارت په منزله دی قول له الامور ثابته چې امور ثابته په تمثل امر کې ثابته په نفس الامر کې حمله اولی شو دې څه فائدہ نشته انسان د قبیله نشو قلنا نه دی جواب ورکي چې او خبر استا صحیح ده دا چې کوم اعتراض کو صحیح ده خودل تمامون یو خپل غونته تعویل سبب تعویل بداو کو چې اصل کې الامور ثابته الا دا حمل اولی ګرځي او الا دا ترکیب لغوه ګرځي
چې کله دا مبتدا هم په اعتبار د نفس الامر او خارج سره واخلي او دا خبر هم چې کوم دی په نفس الامر او خارج سره واخلي بیا ستا خبره سیده لکه مونږ پکې وړو کې غوته تعویل کو او تعویل عام طور په داسې مبتدا او خبر کې کی د هغه تعویل تفصیل دا دی چې ګوره دا مبتدا چې دی دا په اعتبار د اعتقاد سره واخلي په اعتبار د اعتقاد ذهني سره او دا خبر په اعتبار د خارج سره واخلو نو بیا د خبر خپل فائدہ شو چې هغه تعالی د خارج فائدہ درکې او د مبتدا ځان له فائدہ د چې تعالی د اعتقاد فائدہ درکې دا څه وشي الامور الثابته ثابته هغه امور چې ثابت دي زموږ په اعتقاد کې موږ ورته ثابت وایو په ذهن کې نو ثابته هغه په نفس الامر کې موږ ثابت دي اوس خبره صحیح شو یا ګوره واجب الوجود موجود نو واجب الوجود موجود دی نو کو دا و چې واجب الوجود هغه چې په نفس الامر کې دی پېښوي چې واجب دغه وجود دی نو موجود دی یعنی وجود وته حاصل دی نو په نفس الامر کې خو اسم ولته وجود ثابت کړی واجب الوجود خو بیا په حمل خبر کې دا ترکیب حمل اولی او دا ترکیب لغوي دي څه فائدہ نشته او کدا سی وې په مبتدا کې او تعویل کې واجب الوجود فی اعتقادنا موجود فی نفس الامر والخارج بیا خبره صحیح نو دا عبارت څه ده حقائق الاشیاء فی اعتقادنا هغه حقائق الاشیاء چې زمون په اعتقاد کې د اشیاء او حقایق چې دي نو ثابته فی نفس الامر هغه په نفس الامر او خارج کې ثابت دي د دې تعویل په وجه باندې موږ د حمل اولی او د لغوي ترکیب نه بچ هدي قلنا ان المراد به مراد په دې ترکیب سره ان ما نعتقده حقائق الاشیاء د حقائق الاشیاء په لسانی نعتقدو لپاره ان ما نعتقده حقائق الاشیاء هغه چې موږ اعتقاد د حقائق الاشیاء ثابتو منو ونسميه بالاسماء او موږ مسمى کو په اسماء سره من الانسان والفرس والسماء والارض دا سماء د فرس او د من الاسماء من الانسان د انسان فرسنا سمانا والارض ازمکنا امور موجوده في نفس الامر دا اوس خبر دي دا امور موجوده دي په نفس الامر کې دا ګورم چې السماء موجوده اي السماء في اعتقادنا موجوده في نفس الامر الارض موجوده اي الارض في اعتقادنا موجوده في نفس الامر مطلب دا چې هر مبتدا خبر کې ودا تعویل کې ودا تعویل پکې نه کړو بیا خو حمله اولی جوړي خجي نو دا وایي والمراد ان ما نعتقده حقائق الاشياء ونسميه بالاسباب من الانسان والفرس والسماء والارض دي طول سر حقائق اعتقاد لغوا نو امور موجوده في نفس الامر دي نفس الامر لغوا دا خبر چي دا امور موجوده دي په نفس الامر کې كما يقال واجب الوجود موجودا اي واجب الوجود في اعتقادنا موجود في نفس الامر دي بره خبره پوره شو اوس وخت کې وایي وهذا كلام مفيد او دا بر ترکیب چې حقائق الاشياء ثابته دا یو کلام مفید دی ربما يحتاج الى البيان دا ډیر کم چې کم دی بیان ته محتاج کیږي ربما د دې معنی تقلیل نه کنه تکثیر ده نو بعد ذرات وی چې دې معنی تقلیل ده بعد ذرات وی چې نه تکثیر ده ربما ډیر کرته بعد نه ربما لګ بعد ذرات وی چې نه دا حقیقت دې په تقلیل کې او مجاز دې په تکثیر کې او بعض دې عکس وی نو حقیقت دې په تکثیر کې او مجاز دې په تقلیل کې دا مختلف اختلافات دي په رب کې او عام طور دا په مقام د تکثیر کې هم استعمالي او په مقام د تقلیل کې چې کوم نه ته استعمالي نو ربما يحتاج الى بیان کې دلته معنا د تکثیر دلته معنا د تکثیر کو دا هم کول شو او رب کې معنا د تقلیل هم کول شي نو ګوره په تقلیل معنی کې داسې به جوړي وهذا كلام مفيد او دا كلام مفيد دي حقائق الاشياء ثابت دا کلام ته دي وربما يحتاج الى بیان ډیر کم بیان ته محتاج کی ډیر کم ربما لاندې ناکتم لیکلي معنی سری کله کلمه ډیر کم بیان ته کوم نه محتاج کی اوس وخت کې دا ليس مثل قولك ثابت ولا مثل قولنا انا ابو النجم وشيري شيري دا لف نشر مرتب دي سده لف نشر مرتب دا سده چې الثابت ثابتون دا عبارت به اولګي وهذا كلام مفيد سره او انا ابو النجم وشيري شيري دا عبارت به اولګي ربما يحتاج الى البيان سره تفصيل د اجمال دا د جبره دوی چې دا حقائق الاشياء ثابته دا ترکیب صحیح دی دا کلام مفید دی وليس مثل قولك او د دې پشان نه دی چې ثابتون ځکه ثابتون ترکیب چې دی کې حمله اولی دی ادا سي چې ثابت في نفس الامر ثابت في نفس الامر الثابت في نفس الامر ثابت في حمله اولی شو کنه او چې کله حمله اولی شنو دا ترکیب دی کلام مفید نشو لہذا بر کلام چې دی حقائق الاشياء ثابته هغه کلام مفید دی بخلاف مثل قولك الثابت ثابت دا کلام مفید دی دویمه د ویلی وا چې حقائق الاشياء ثابته دا عبارت چې ربما يحتاج الى البيان بیان ته کله کله محتاج کی
چې ډېر کون ذهن سړي د هغه ته بداوي چې حقایق الاشیاء فی اعتقادنا ثابته فی نفس الامر ورنه عام طور په سړي پوي نو ډېر کم بیان ته محتاج کیږي دا دي ترکیبونه شته چې ډېر زیات بیان ته محتاج کیږي نه هغه د په شان خوندناک بیان دي او هغه کم دي لکه انا ابو النجم وشعري شعري انا ابو النجم وشعري شعري نو ګوره انا ابو النجم ته وګوره دا ځاله شو حرف ته شعري شعر مضاف یا ضمیر مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه خپل مبتدا او شعري بیا مضاف سره د مضاف الیه خپل دا څه خبر شو الکه نو مبتدا شعري دي او خبر هم شعري دي دا خو محض تکرار شو وې دي کې یو اوږد محذوف عبارت پروت دی نو دا شعري مبتدا او خبر جوړیدل بسنګ شي صحیح بشي هغه داسې شعري الان شعري فيما مضى شعري الان شعري فيما مضى ابو نجم شاعر وی په بوډاوالي کې چې زما کم اشعار دي وې دا هغه شان په طاقت کې دي څنګه چې ما په ځواني کې اشعار جوړول شعري الان شعري فيما مضى زما د اوسنی شعرونه چې دي په شان د هغه شعرونه دي چې کوم په ځواني کې دي نو ګوره په جانب د مبتدا کې موږ یو عبارت روح کو شعري الان او د په جانب د خبر کې موږ عبارت روح کو شعري فيما مضى نو دا فيما مضى روح کو الان روح کول دا لوی تکلف دی لہذا دا ترکیب دی ډیر کړه ته بیان ته محتاج کیږي او برني حقایق الاشیاء ثابتون دغه ترکیب چې دی ربما يحتاج الى البيان کله کله ترکیب ته محتاج کیږي تاسو په لوفت څخه مرتب پیښ وکنه دا د ابو نجم شاعر شعرونه دي اصل شعرونه ده دي لله دري ما احس صدري لله دري ما احس صدري تنام عيني وفؤادي يسري مع الافاريت بارض قفري انا ابو النجم وشعري شعري لله دري ما احس صدري سونه الله پاک د پر ټول تعریفونه دي چې ما کې دا کمال خدي چې زه ودم شم د زما سینه محسوس والی کوي سو کوئی دا ابو نجم شاعر ویا لله دري ما احس صدري الله د تعریف مستحق دی چې مال دا کمال راکو ما احس صدري چې څونه بهترین احساس کې زما د سینه او بیا مخکې تنام عیني د ما سترګې پټي او فؤاد يسري او زړه مې سیرونه کوي زړه مې ګرځي د شپې فؤاد سره يسري دي کنه سبحان الذي اسرع ده هغه د مزید نه مجرد نه زما زړه سیرونه کوي تنام عیني وفؤاد يسري او کوم ځای کې ګرځي مال عفاريت بارض قفري په شاړو کې ګرځي د پیریانو سره څنګه چې پیریان ګرځي زما د ځم په شاړو کې په خوب کې هغه سره ګرځي انا ابو النجم او زه ابو نجم وشعري شعري زما وسره د بوډاوالي د شعر هغه شان طاقت کې دي چې څنګه میزبانه کې شعرونه ویلي لله دري ما حس صدري طلب عيني وفؤادي يسري مال عفاريتي بارض قفري انا ابو النجم وشعري شعري په دې باندې پېښ وکړه نو دا شو وهذا كلام مفيد او ده حقائق الاشياء ثابتون دا كلام مفيد دی ربما يحتاج البان در کم بیان ته محتاج کیږي ليس مثل قولك ثابتون دا بشان دا ثابتون نه دی چې مبتدا په اعتبار د نفس الامر سره خبر په اعتبار د نفس الامر سره واخلي نو دا بیا کلام مفید نه دی ولا مثل قولنا انا ابو النجم وشعري شعري نو هغه شانم نه دی دا بیان ته ډیر زیات محتاج دی او حقائق الاشياء ثابتون دا بیان ته نه محتاج ډېر کم محتاج کیږي الا ما لا يخفى لکه څنګه ټولو خلکو ته پته ده وتحقیق ذلك چلو دا ته وی چې ګوره دا تعویل به پکې کې په مبتدا او خبر کې الا به حمل د خبر په مبتدا صحیح کی او دې آسان خبره ده تکوم چې مثلا انسان دی او دا انسان چې کوم دی تر واغستو نو دې په اعتبار د جسم سره ملحوظ کو او بیا دا وی چې الانسان حیوان نو د حیوان حمل په انسان باندې صحیح شو ځکه دا انسان د په اعتبار د جسم سره غسته دی او خبر د جدا شو نو انسان دا جسم چې د حیوان دا حیوان دا څه دی حیوان دی دا جسم یعنی ذکر د په ترکیب کې انسان کو الانسان حیوان خو د انسان د مراد سو کو غستو جسم نو د حیوان حمل په صحیح دی ځکه د حیوان ځان له معنا شو او د جسم ځان او دغه انسان کو په دې اعتبار سره واخل چې الانسان او حیوان دا انسان یو حیوان ناطق دی او په دې اعتبار ته د ملحوظ کو مبتدا دې جوړ کو اوس وی چې انسان او حیوان د حمل له اولی ګرځي د حیوان حمل په انسان نه صحیح کیږي ځکه انسان مخکې تا په معنا د حیوان ناطق سره غستنه حیوان خو پکې ملحوظ دی او اوس په د حیوان چې کوم حمل کړي د حمله اولی دی وې دا اعتبارات او د تعویل له هر دغه چلی وتحقيق ذلك تحقيق د جواب دی ان لشيء بشک د یوسیز د بار قد يكون له اعتبارات مختلفه اعتبارات وي يكون الحكم عليه نو سيكي حكم عليه په دغه شی باندې بشین د بل یوشي مفید بالنظر الى بعض تلك الاعتبارات چې کله نظر واچي بعض د عبارات ته دون البعض نور بعض ته
لکه انسان د په اعتبار د جسم واغستو د حیوان حمل به صحیح دی کله انسان اذا اخذ من حيث انه جسم ما لکه انسان دی واغستو په دې اعتبار سره د جسم ما دی کان الحكم علیه بالحیوانیت مفیدا نو حکم لاگو کول په دونه په اعتبار د حیوانیت سره شو مفید شو و اذا اخذ من حيث انه حيوان ناطق او کله چې دی واغستو په دې اعتبار سره چې دا حیوان ناطق دی کان ذلك لغوا نو حکم لاگو کول به څه شو لغو شو ځکه دا حمل اولی شو انسان نه مراد هم ته حیوان اغستې دی او دلته بیا د انسان حیوان ناطق د حیوان حمل کړو د حیوان هو مخکنه بګه ماخوذ مبتدا کړه دا حمل اولی شو دې د پورې